السلام علیکم نوی ویډیو سره تاسو ولکلی ویو امید لرم چې تاسو ټول به او خوشاله وئ ژوند په مزو کې به سواد خو د اخرو کې د یو کورنۍ 14 کسان ډیر بیرلدې سره قتل یو وخت د 14 کسانو جنازې وشولې دوستانو په سواد خو د اخرو کې 14 کسان په کومه طریقه قتل شول او چا قتل کړل کو چې تاسو د دې پوره معلومات نه ځان قبول غواړئ کو سپورټ چې زموږ د چینل مخه نوی سبسکرایب کړئ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ ته د نشان څخه مخه وخی چې زموږ خریوه نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي سواد خو ظاهرو کې قیامت ته په هغه کلی باندې چې په کم کلی کې د یو کورنۍ 14 کسانو جنازې په یو ټیم باندې وشولې په دوی د یو واده پروګرام باره کې کراچۍ ته تللي وو چې په هغې کې دماکه وشوله د سواد خو ظاهرو د یو کورنۍ پکې 21 تنان ولګېدل چې په هغې کې 14 کسان په هغه ساعت باندې مړه شول 7 کسان په هسپتال کې پراته دي هغه هم ډېر په بد حال دي دوستانو دوی د یو واده په پروګرام باره کې د کراچۍ ته تللي وو د خپلوانو به یې چلته واده و په خاندان کې چلته واده و دوی ته څه پته وه چې په موږ باندې به داسې غل غم راځي دوی پوره خاندان هغه واده ته تللي وو چې کله دغه واده کې دماکه وشوله نو 14 کسانو کې 7 ماشومان او 7 ښځې شاملې دي 7 ماشومان او 7 ښځې پکې قتل شوې او کوم چې نارینه وو هغه په هسپتال کې ډېر په بد حال باندې پراته دي دوستانو سواد خزارکیلو کې پوره قیامت دی لکه چې کله د یو کور نه 14 جنازې وځي نو هغه تاسو ته خپله پته ده چې په هغه کلي باندې به څه تېرېږي زموږ دا ویډیو هم خوښه شوي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ د انشاء څخه مخه ووښئ زموږ خلیوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي والسلام